میاشت نیمې دپاره راغلي نو د هغوی دپاره اولا او افضل او د ټولو نه زیات ثواب والا عبادت هغه طواف دی احرام دی چې مات کړه عمره دی مکمله کړه 100 ورځې 15 ورځې 15 ورځې د مکې مکرمې په ښار کې دیرې نو په دغه ورځو کې چې څومره طوافونه کې دا ټول نفلي طوافونه دي دا فرض یا واجبه نه دي بعضی اوقات په 24 غنټو کې داسې دي چې هغه اوقاتو کې نفل مونځ کول مکروه دي لیکن طواف یو داسې عمل دی چې په 24 غنټو کې یو وخت هم داسې نشته چې په هغه وخت طواف کول مکروه وي د ورځې هم کېږي د شپې هم کېږي مازدیګر د مانځه نه وروسته هم کېږي مخکې هم کېږي د صبح صادق د راختو نه مخکې هم کېږي او وروسته هم کېږي صرف دو ټیمونو کې مکروه دی طواف یو چې کله د فرض مونځ اقامت شروع شو جمع ودرېده دې وخت کې طواف مکروه دی او دویم د جمعې په ورځ چې کله خطیب خطبه شروع کړله چې تر څو جمعې مونځ شوی نه دې وخت کې طواف کول مکروه دی او وخت کې کولی شي اکثر ملګري 24 غنټو کې ډېر طوافونه کوي مخکې خو به چا 100 چا 15 چا 10 پورې طوافونه یې کول لیکن اوس په هغه مسلې نشته دی لاندې مطاف کې موږ نه ګورئ په جامو کې دې پرېږدي هم نه په دویم چت کې او په دویم چت کې په طواف کولو باندې کم سے کم 1 غنټه لګي نو خلک یا 4 طواف وکړي یا 5 طواف وکړي مسله دا ده چې د هر طواف نه بعد 2 رکعاته مونځ دي که هغه فرض طوافي که هغه واجبي او که هغه نفلي نو هر یو نفلي طواف چې کوئ د هغې نه پس به 2 رکعاته مونځ کوئ دو طوافه یا 3 طوافه نفلي په یو ځای کول یو طواف دی وکړه بیا دې بل شروع کړه بیا دې بل شروع کړه او منځ کې دا 2 رکعاته مونځ دې نه دی کړی دا مکروه ده انا به دویم طواف شروع کې چې کله دی د لومړني طواف 2 رکعاته وکړو څلورو مذاهبو کې او نورو مذاهبو کې د مازدیګر د مانځه نه وروستو دا 2 رکعاته مونځ مکروه نه دی زمون په فقه حنفي کې زمون په مسلک کې د مازدیګر د مانځه نه بعد د ماښامه پورې نور نوافل هم او دا 2 رکعاته مونځ هم د طواف دا مکروه دی نو په دې مکروه ټیم کې او تاسو به وګورئ حرمینو کې د ماسپښین او د مازدیګر ترمنځ وخت ډېري تقریبا په کوم 2 غنټې 3 غنټې وخت ځکه هغې د ماسپښین مونځ مازدیګر مونځ ډېر وخت کوي او د ماښام او د ماسخوتن ترمنځ
د ماښام او د مازدیګر ترمنځ خطا شوم په حرمینو کې د ماسپښین او د مازدیګر ترمنځ وخت کمی د مازدیګر او د ماښام ترمنځ وخت ډیری نو په دغه ټیم کې یو حاجی دوا یا درې طواف یوځای کوي نو کولی شي په دې کې کوي به دوه رکعات یو طواف دی وکړو دوه رکعات لمونځ به نه کوي بیا به بل طواف وکړي دوه رکعات لمونځ به نه کوي بیا به بل طواف وکړي دوه رکعات لمونځ به نه کوي درې طواف دی یوځای بیا چې کله د ماښام لمونځ وشو نو د حرمین امامان خاص کر مکه مکرمه کې د ماښام نمازونه باندې ټیم ورکوي دوه رکعاته پکې کېدی شي نو تا درې طواف کړي او د ماښام اذان وشو نو راپاسېدي په هغه دریو طوافونو کې د یو رکعت طواف هغه دوه رکعته لمونځ د ماښام د جمع نه وړاندې وکړلو نو جایزه ده هېڅ کراهت پکې نشته بیا دې چې د ماښام جمع وکړله ناول به درې رکعاته د جمع لمونځ وکړي خپل تسبیحات به پوره کړي دعاګانې به وغواړي بیا چې راپاڅېدي نو دوه طوافه دې کړي ناول به د یو طواف دوه رکعاته لمونځ وکړي بیا به د دویم طواف دوه رکعاته لمونځ وکړي او بیا به په آخر کې د ماښام هغه دوه رکعاته سنت وکړي ځکه دا طواف دا دوه رکعاته واجب دي او د ماښام دا دوه رکعاته سنت دي واجب به مخکې کېږي او سنت د مازدیګر او د ماښام ترمنځ زمونږ د مسلک برنا کې نوافل مکروه دي د طواف دا دوه رکعاته لمونځ مکروه دي لیکن کله یو ملګري دا یقیني چې په ځوانۍ کې زمانه لمونځونه قضا شوي او دی د ماښام او د مازدیګر ترمنځ د زندګۍ د تیر شوي ژوند د لمونځونو قضا راوړي دا قضا دی وخت هم جایزه ده کراهت پکې نشته او ټیم د مازدیګر دی مازدیګر لمونځ یې کړی دی او ماښام اوس په انتظار کې نو دا نه ده ضروري چې د مازدیګر په ټیم کې به صرف د مازدیګر د لمونځونو قضا راوړي د مازدیګر په وخت کې ودرېدې د سهار دوه رکعاته لمونځ درنه قضا هغه دې راوړو د ماسپښین قضا د مازدیګر قضا د ماښام قضا او د ماسخوتن قضا د دې ټولو لمونځونو قضا یې راوړل جایز نفلي طوافونو کې نه رمل شته او نه پکې استباح شته او نه د نفلي طوافونو نه وروستو صفا مروه شته یو نشته او لکه څنګه عام طوافونو دپاره اودس ضروري دی نو دا نفلي طواف دپاره هم اودس ضروري دی هر یو طواف وچه کړه دی چې وچه کړه طواف دی مکمل کړه او مسله درنه هیره وه دوه رکعاته لمونځ یې نه دی کړی چې اتم چکر یې شروع نو که د لومړني چکر د پوره کېدو نه وړاندې در یاده شوه دا چکر به نیمګړی پرېږدي لاړ به شي اول به د لومړني طواف دوه رکعاته لمونځ وکړي او بیا به راشي هغه طواف به در سره شروع کړي او که چېرته دی د دې دویم طواف دا لومړنی چکر مکمل کړو او بیا در یاد شو نو بیا به دا طواف مکمل کړي دا به اوس نیمګړی نه پرېږدي بیا دې چې دویم طواف مکمل کړو اخر کې به
بیا د دو په دې باندې څلور رکعاته لمونځ کوي، دوه رکعاته رمني طواف او دوه رکعاته د دویم طواف. زمون د احنافو د مسلک پرنا کې نفلی طواف ځان هم کولی شي بل هم کولی شي، مور د پاره کولی شي پلار د پاره کولی شي، حتی کې فقها لیکي چې نفلی طواف مړي له هم کولی شي او ژوندي له هم کولی شي. د بل د پاره د نفلی طواف د کولو مطلب دا دی چې طواف به ته وکړي او به دې خپل زړه کې به دا راولي چې دا طواف زه یا د پلار دپاره کوم یا د مور دپاره یا د نیا دپاره یا د ښځې دپاره، او چې طواف دې وکړلو بیا به داسې و چې یا الله دغه طواف ما چې کوم وکړو دا ته قبول کړه او زما د دغې طواف ثواب زما د پلار یا د مور روح ته ورسوه. مکه مکرمه کې आवाज نه کوي څه وایي आवाज نه اورېږي یا طرف دې مکه مکرمه کې چې تاسو اوسېږئ اوسېږئ شو مکه مکرمه کې چې تاسو اوسېږئ مدینه منورې ته راغلي دا لومړنۍ عمره خو چې وشوه دا خو د حج تمتع عمره ده. اوس په دې میز کې که تاسو نورې نفلي عمرې کوئ نو جایزه ده. د نفلي عمرې د احرام د تړلو دپاره به تاسو د مکې د حرم د حدودونه بعض یو کاری مونږ سره یو ملګری او ښه سمجدار او وخت دا پابندیانې مې چې کتل به مونږ احرام یې تړلی هلکه دا ته څه کوي وایي زه خو روزانه عمره کوم بس خپل بلډینګ د کمرې نه بیا احرام وتړلو نیت بیا وکړلو هغه بیا څه وکړه عمره. نو په مکه مکرمه کې چې 15 یا 20 ورځې ته ډېرې او زړه دې غواړي چې زه نفلي عمره وکړم نو د حرم په حدودو کې دننه د هغې نیت نشي کولی. د حرم د حدودو نه به باقي مشرق ته ځي مغرب ته ځي جنوب ته ځي او شمال ته ځي کومه رقم شي راغلی تر دې پورې فقها لیکي منا حرم دی او مزدلفه حرم دی او د عرفات میدان د حرم د حدودونه بهر دی. اکثر حاجیان وایي چې راځئ چې لاړ شو مینا وګورو مزدلفه وګورو عرفات وګورو نو ځان نه ټیکسي وکړي لاړ شي نو که د دغه ځینو کتو نه لاړې او زړه دې دا غوښته چې دا ځایونه به هم وګورم او په واپسې کې به عمره مو وکړمه نو که د عرفات د حدودو نه دي دا عمرې احرام وتړلو نو جایزه ده ځکه چې د عرفات میدان د حرم د حدودو نه بعد. عام طور سره حاجیان د نفلي عمرې دپاره زیاتر مسجد
عائشی تزی او سوق جحرانی تزی لا مسجد عائشہ تاسو چې په خپل راشي او به ګورئ چې د دې اړه نوازي د مکې مکرمې د ښار نه رواني نو یو ځای کې بور لګېدلی بل ځای کې بور لګېدلی بل ځای کې بور لګېدلی او په هغه بورونو باندې لیکلي دي د جومات سره په خوا کې نږدې چې دا د حرم حد دی به دا هغه بور نشي ووتلي د حرم د حدودو نه بهر شوي نو مسجد عائشه دا هم د حرم د حدودو نه بهر ده نو که دغه غزې نه څوک عمره کوي نو دا عمره جایزه ده دې کې څه قباحت او کراهت پکې نشته نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بعض خلک وایي چې دغه غزې نه خو ښځې عمره کوي او دا د ښځو عمره ده او ښځې عمره کې د ښځو عمره ورته ځکه وایي چې دا غزې ته نبی علیه السلام څوک لېږلې وه عایشه صدیقه لېږلې وه او هغه د یوې مجبورۍ په بنیاد لېږلې وه عمره دې پاتې شوې وه او یې ورته وویل چې ته عمره وکړه نو د حرم د حدودو نه بهر وځه نو په هغه زمانه کې دا غزې ته وی تنعیم وي او دا غزې د حرم د حدودو نه بهر او د ټولو اطرافو نه نږدې ځای دا و ځکه دا غزې ته راولېږم په دې ځای کې څه امتیازي خصوصیت یا کمال نشته خو د الله پیغمبر چې عایشه صدیقه لېږلې ده دا غزې ته په دې بنیاده چې دا د حرم د حدودو نه بهر هم وي او دا د نورو ټولو اطرافو نه نږدې دي جایزه لکه نفلي طوافونه ځان هم کولی شي بل هم کولی شي دقرنګې نفلي عمره د پلار دپاره کې د مور دپاره کې د بل مسلمان دپاره کې نو کولی شي اوس ګوره د بل دپاره د نفلي عمرې د کولو دوه طریقې یو خو دا دی پلار دی مړ دی مور دی مړه ده او یا خپلوان دي نو زه دې غواړي چې زه د مور او د پلار او د ماما او د ورور او د خپلوان لپاره عمره وکړم د دې عمرې طریقه خو دا ده چې عمره به ځان نه وکړي او نیت به وکړي چې کوم نیت دی او بیا په آخر کې الله ته سوال وکړي چې دا عمره دې قبوله کړه او بیا به الله ته دا سوال وکړي چې زما د دغه عمرې اجر ثواب مور ته پلار ته ورور ته ترور ته ښځې ته ماما ته دې ټولو ته ما بخلي د هغې د اوره ثواب یو طریقه دا ده دا هم جایز ده که د کور نه وتي او ورور در باندې قید ولګولو یا پلار در باندې قید ولګولو چې بچیه یو عمره ما د باندې خامخا کې نو چې چا در باندې قید لګولي چې زما د پاره به عمره کې بیا د هغې طریقه همدغه ده چې کوم وخت نیت کې داسې به وایي چې یا الله زه ستا د رضا دپاره د عمرې احرام تړم چې زما د ما ته آسان کا او د فلاني د اړخې قبول کا طواف کې مراسم سعی کې هم دغسې وایي ما ته آسان کا او چې چا درته وینا کړي د هغې د اړخې قبوله کا دا طریقه هم جایز ده اکثر خلک دا سوال کوي چې په حرم کې طواف افضل دی او په عمره افضل ده نو په دې خبره ښه ځان پوهېږي